قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادت. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی و دعا دا دا عبادت مغز دی. قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، چی اے انسانانو تاسو ما پیدا کردی است او تاسو د دنیا په ضروریاتو کې چې د هر شي تاسو ته ضرورت یې، تاسو به هغه ضرورت ما ته وایاست، ستاسو ضرورتونه زه درپره کوم. چې کله تاسو هر شي ته حاجت لرئ چې هغه شی ستاسو سره مناسب هم وي او ستاسو د حیثیت مطابق هم وي، تاسو زما څه وغواړئ زه یې خامخا درکوم. او چې کله په تاسو باندې یو مصیبت راسي، یو آفت راسي، یو مشکل راسي، بیا هم تاسو ما ته لاسونه پورته کوئ، تاسو زما سره د دفع ضرر د دفع مشکلات دپاره دعا وغواړئ، زه به ستاسو دعاګانې قبولې کړم او ستاسو به زه مصیبتونه او مشکلات آفاده کړم. دا عبادت ولې ده؟ ولې بل حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الدعاء هو العباده. دعا دا عین عبادت دی. او الله تبارک و تعالی په قرآن پاک کې ارشاد فرمایي چې کوم انسان زما د عبادت سره روګرداني وکړه، زما د عبادت سره مخ وګرځوئ، زما عبادت ته توجه نه کړوئ، زما د عبادت خپل ځان محتاج نه وبولئ، سیدخلون جهنم داخلین، دا انسان به زه په جهنم کې داخل کړم. انسان الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی د انسان دپاره په دې دنیا کې د خوشحالۍ سره هم مخامخ کیږي او د غمۍ سره هم مخامخ کیږي. اوس شریعت مشت دا تعلیم راکړی چې کله په تا باندې خوشحالي راسي بیا به هم ته د الله تبارک و تعالی سره دعا کوې. په دعا کې به دا وایې چې یا الله ستا شکر دی تا ما ته نن ډېر ښایسته سبق رازده کوي. او چې کله په تاسو باندې یو مشکل راسي، یو مصیبت راسي، بیا به هم تاسو د الله تبارک و تعالی سره دعا کوئ چې کله د یو طالب سبق نه یې زده، د استاد د خوا څخه هغه ته یوه چکه ولګېږي یا یو سوک ووایي یا یو پیپ ووایي، دغه مصیبت چې په طالب باندې راسي بیا به هم دی الله تبارک و تعالی ته دعا کوي چې یا الله نن ما خپل وخت ضایع کړی و، زه ستا څخه معافي غواړم او استاد هم زما تنبیه وکړه، یوه چکه یې ووالمه، یا الله زه به بیا خپل وخت نه ضایع کوم، زه به بیا خپل وخت قیمتي ګڼم او زه به بیا خپل سبق زده کوم. نو انسان باندې چې کله خوشحالي راسي د خوشحالي حدود یې هم ورښولي دي. په خوشحالي کې به الله نه هېروي. بعضې کسان داسې چې کله هغه خوشحاله یي الله یېري، چې کله یو مصیبت په راسي، یو پریشاني په راسي، بیا دوی صرف او صرف الله تبارک و تعالی یادوي. نو که تاسو د الله سره تعلق غواړئ، داسو تعلق چې تاسو هم الله همیشه په یاد وساتي، چې کله تاسو الله په یاد نه ساتئ نو الله تبارک و تعالی هم بیا تاسو یېروي. په قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی ارشاد فرمایي نسوا الله فنسیهم، چې کم انسان الله یې کوي الله به هغه کسان یې کوي. چې کله تاسو دعاګانې نه کوئ، الله ته زارۍ نه کوئ، الله ته خپل حاجتونه نه پیښوئ، نو بیا الله تبارک و تعالی هم ستاسو سره ځان روګرداني کوي، ستاسو په کیسه کې به الله تبارک و تعالی نه. نو چې کله په انسان باندې مشکل راسي، مصیبت راسي، دی به صرف اور صرف الله تبارک و تعالی ته زارۍ کوي، دی به خپل احتیاج صرف اور صرف الله ته پیښوي. د دنیا خلکو ته به دی احتیاج نه پیښوي، خپل ځان به د دنیا او خلکو ته نه محتاجوي، احتیاج به په خپل ځان کې صرف اور صرف د الله تبارک و تعالی پیدا کوي. او دا دعا چې کوم انسان کوي هغه انسان عاجز وي، هغه انسان خاکسار وي، هغه انسان خپل ځان عاجز بولي، هغه انسان خپل ځان کمزور بولي، په هر کار کې د الله تبارک و تعالی محتاج خپل ځان بولي. حضرت یونس علیه السلام دا د الله تبارک و تعالی پیغمبر و. د په خپل کلي کې خپلو امتیانو ته دا تعلیم ورکوي چې په الله باندې ایمان راوړئ، په ما باندې ایمان راوړئ. لیکن هغو خلکو د حضرت یونس علیه السلام خبره نه ومنله. حضرت یونس علیه السلام ځینې خوابدی شو، په کښتۍ کې کښېنستی، دا علاقه یې پرېښود بلې خواته کړئ. اوس کښتۍ چې وه هغه کمزوره سوه، په کښتۍ کې چې کوم خلک ناست وو د هغو تعداد به زیات سو، د کښتۍ کې چې کوم سواریانو د هغو تعداد چې شي سو زیات سو. کښتۍ دې ته نږدې سوه چې ډوب سي، که د انسانان په هغه کې ناست وو هغه به په سمندر کې ډوب سوي وو،
ګرده سره کښېنستلو، مشوره یې وکړه چې یاره د دې کښتۍ څه به یو کس کم کړو، کېدلای سي دا کښتۍ برته برابره سي نو خپل منزل ته به موږ ورسوي، او که چېرې موږ یو سواري نه کړي ځینې کښته نو موږ به ټوله په سمندر کې غرق سو. موږ به ټوله په سمندر کې څه شو؟ غرق سو. دلته هغه سره کښېنستل، مشوره یې سره وکړه چې اوس به څوک ښکته کوو. تېر اخر په ګرده په دې باندې متفق سو چې قراندازي به وکړو، په پرچې کې به د ګردو نومان ولیکو چې د هر چا نوم راووتی هغه انسان به سمندر ته خپل ځان وغورځوي. نو په کښتۍ کې په اتفاق سره د حضرت یونس علیه السلام نوم راووتی. چې کله د حضرت یونس علیه السلام نوم راووتی، حضرت یونس علیه السلام سمندر ته ورډوب سو. سمندر ته چې څنګه ورډوب سو، اوس په ده باندې مشکلات شروع سو. په ده باندې څه شروع سو؟ مشکلات شروع سو. مشکلات څه شو؟ دا و چې یوازې سمندر ته ورډوب سو. سمندر خو نو کوچنی نه، د دنیا اوبه دي سمندر کې. د سمندر توره تاریکه وه، بیا دا د شپې وخت و، توره تاریکه وه. بیا چې څنګه حضرت یونس علیه السلام سمندر ته ورډوبېدی، یو غټ مایع و، حضرت یونس علیه السلام یې په خوله کوي او نس ته یې ورسوي. اوس په دې موقع باندې حضرت یونس علیه السلام په کښتۍ کې چې کم خلک ناست وو، هغو ته یې نارې نه دي وروالې، هغو ته یې فریاد نه دی کړی چې راسئ زما مدد وکړئ. چې څنګه په ده باندې دا مشکل شروع سو، د دعا غوښتل شروع کړو. چا ته متوجه سو؟ الله ته. دا دعا یې شروع کړه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چې یا الله تا زه پیدا کړی یم خپل د عبادت دپاره، او ستا د عبادت نه علاوه بل هېڅوک هم د عبادت لایق نسته، او زه ظالم یم. زه څه شي یم؟ ظالم یم. هر انسان ظالم دی چې کوم انسان باندې یو مشکل راسي، بس هغه انسان خپل په نفس باندې ظلم کوي. دلته حضرت یونس علیه السلام د ګناهو څخه پاک و، د هر قسم خطاو څخه پاک و، لیکن په خپل ځان کې عجز درلودی، په خپل ځان کې خاکساري درلوده. الله تبارک وتعالی دې داسې فریاد وکړي. نو الله تبارک وتعالی چې دا فریاد واورېدی، الله تبارک وتعالی هغه مایع ته وویل، وایي دا زما بنده دی، دا زما پیغمبر دی، د زما څه دعا غوښتې ده، ما د دعا قبوله کړه، لهذا ته به د ده سره سم چلېږې، دی به د سمندر څه سیرته کوې، خپل ځان بوځه په اوبو کې، دا مایع خو په اوبو کې ګرځي، خپل ځان به سیرته کې، هلته به سیرته صحیح سالم حضرت یونس علیه السلام برته د خولې څه وغورځوي. مایع سیرته سو، حضرت یونس علیه السلام یې برته سیرته وغورځوي. په روایاتو کې راځي چې 40 ورځې حضرت یونس علیه السلام د مایع په نس کې ژوندی و. دی څه شي ژوندی ساتلی و؟ صرف اور صرف دعا، صرف اور صرف دعا. نو چې کله په تاسو باندې هر مشکل راسي، کوچنی مشکل وي، غټ مشکل وي، اول دواره به فریاد چاته کوئ؟ الله ته. بیا که دا خلکو ستۍ مشکلات آفاته کول، سر خلاصو پلار ستۍ مشکل آفاته کوئ، ورور ستۍ مشکل آفاته کوئ، سر خلاصو د هغو په زړو کې الله ورچوي. چې کله په بلال باندې یو مشکل راسي، بلال وایي چې یا الله زما کپړې نسته، یا الله ته خو ماته کپړې راکړه. هلته پلار سوچ وایي چې یاره بلال ته مې پروشي کال کپړې کړې وې، دې کال مې کپړې نه دي ورکړې، بس اچانک کپړې ورته وکړي. اوس د دعا وغوښتله، لیکن د ده د پلار په زړه کې دا د کپړو ضرورت چا ور واچوي؟ الله. تاسو به هم صرف او صرف اول دواره ضرورت چا ته پېښوئ؟ الله ته. بیا الله تبارک وتعالی ستاسې کارونه په خپلو بندګانو باندې کوي. او که ته دعا نه غوښتلې چې ماسې هر ضرورت ته ته احتیاج درلودی، ته په خلکو پسې ګرځېدله چې یاره دا به زما کار راوکړي، دا به زما کار راوکړي، دا به زما کار راوکړي، هغه به خالق ته شرمنده کړي، هغه به خالق ته چش کړي. نو د خلکو څخه خپل امیدونه ختم کړي، د خلکو څخه خپل احتیاج ختم کړي. احتیاج خالق په ځان کې د چا هغه راولئ؟ د الله څخه. نو د دعا سره خو به تعلق ساتو که یا دغه رقم سار چې انسان راپورته کېږي باید که دی دا دعا ووایي، الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه نشور. چې کله لمر راوختی بیا به دی دا دعا غواړي، الحمدلله الذي اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا. چې کله انسان په حدیث کې راغلی وایي چې کوم انسان سار و ماښام دا دعا ووایي، نو الله تبارک وتعالی به د هغه د ټولو مصیبتو د ټولو مشکلاتو څخه د هغه حفاظت وکړي. هغه دعا چې شته د ګردو زده ده، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. چې کله ماښام بېدېږې آیت الکرسي ووایه، نو الله تبارک وتعالی به تر سهاره پورې په تا باندې یوه فرشته مقرره کړي، هغه به ستا حفاظت کوي.
د ډوډۍ څخه مخکې دعا ووایه بسم الله وعلى برکت الله، د ډوډۍ بعد دعا ووایه